زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على خير الورى سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو عزتمندو معززو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن د جمادی اولا د اسلامی میاشت درویشتم ورځ ده د جمعه مبارکی عظیم ورځ ده. الحمدلله چې مونږ او تاسو الہ العالمین یو ځل بیا په دغه ورځ باندې د راتګ د ناستې د اورېدو د ویلو توفیق راک. الہ العالمین د زموږ او ستاسو دپاره دا ناسته د حاضري ویل اورېدل دا سبب او ذریعه د نیکۍ او د هدایت وګرځي. محترمو، نن ستاسو په وړاندې په یو ډېر اهم موضوع باندې اظهار کومه کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم په رڼا کې لنډې یو څو خبرې کوشش کوم چې ستاسو ذهنو او زړو ته یې درکوزي کړم. الہ العالمین دا زما مددگار شي په دې کې. او داسې موضوع ده چې نن سبا مونږ او تاسو خصوصا چې کوم ځوانان دي هغوی د دې ډېره بې قدري کا ډېره بېخکندیه کوي او ډېر یې شاته غورځولی دی او دنیا په هغوی باندې ډېره غالبه ده او دا ګمان یې جوړ دی چې زمونږ او ستاسو به دلته دنیا کې مستقل اوسیږو. حالانکه زما او ستا مستقل اوسېدو دپاره ځای آخرت دی او مونږ ډېر خوښ دی الحمدلله د زرو لکو دنیاګانو نه د کروڑ هاو دنیاګانو نه د آخرت د لفظ دا الف قربان
د ټول دنیاګانې د آخرت د لفظ نه قربان شه. مونږه مستقل ژوند الته دی، زمونږ د پاره الہ العالمین مهمان نوازی تیاری هلته دی. دا دنیا یو دارالامتحان دی، هر سړی په دې کې خپل ژوند زندگی تیره کا، هغه نیټه پوره شي انسان دنیا نه لاړ شي. رب لا یزال د مونږ ایمان سره دنیا نه بوزي، هغه ابدی او مستقل ژوند د رب لا یزال زمونږ استاسو منور او ښایسته کا. نن چې کومه زمونږ موضوع ده ډیره اهم ده او کوشش کړم چې تاسو زه په هغې باندې پوهه کړم. هغه موضوع ده ایمان او اسلام دا څه ته وایي. نمبر 2 بیا دا څومره لوی نعمت دی ایمان او اسلام. او دریم نمبر ما او تا د دغه نعمت ایمان او اسلام څومره قدر کړی دی. آیا راته یادم دی که نه چې مونږه اهل اسلامم یو اهل ایمانم یو او دا په نعمتونو کې څومره لوی نعمت دی. الله څومره خوښ دی، بیا رسول الله مبارک څومره خوښ دی، بیا صحابه کرامو ایمان او اسلام په نعمت کې ته سوچ نشي کولای چې د دغه نعمت په مقابله کې څومره قربانۍ ورکړي دي. خدا نعمت یې خپل لاس نه ایستلی نه دی، په دې باندې چا سره سمجوته نه ده کړې. نو ټولو نه اول زمونږ او ستاسو چې کوم ځوان کل دی چې نن هغه اسلام سره څومره ریلیټډ دی، اسلام سره څومره تعلق دی، په اسلام باندې څومره عمل دی، اسلام باندې څومره پوهیږي، د اسلام متعلق هغوی سره څومره نالج او معلومات دي. ته لږ هغه نه تپوس وکړه چې هغه تعالی جواب څار کوي. والله داسې کسان موجود دي چې د زما او ستا خوږ پیغمبر حضور مبارک نوم قدر نه ولورځي. داسې کسان موجود دي چې 5 وخته مونځ خو ډېره لرې خبره ده چې هغوی یې وکړه، مونځ په طریقه باندې نه پوهیږي، خپل د کتاب نوم قرآن کریم نه ولورځي. آخرت څه شی، دنیا څه شی، دا خو ډېرې لوی خبرې دي، دا خو ډېر وخت غواړي چې انسان په دې باندې خپل ځان پوهه کوي. والله د دې معلومات نشته ورسره. نو دا د اسلام قدر دی، دا د ایمان قدر دی. ما او تا سره که دنیا متعلق د یو شي پوښتنه ما او تا نه وشي، هغه څیز هم ما او تا پیژنو، په هغې کې راته اقسام هم معلومي، په هغې کې راته اعلا او متوسط او کمزوري کوالټي هم معلومي، د هغې راته ریټ هم معلومي. دا ټول حقایق دي، په دې کې څه شک نشته دی. د هغې هر ملک برانډ دی، دا هم راته معلومي، او څومره پکې نفع ده څومره پکې نقصان دی دا هم راته معلومي. خو که اسلام متعلق خبره راشي 5 منځونه دا د علماو کار دی. علما به 5 وخته مونځ کا. ستاسو مسلمانان نه یې، مونږ تاسو ټول مسلمانان یو، دا د مؤمنانو کار نه، دا د هر اهل ایمان کار دی. نو تاسو وګورئ چې زما او ستا خپلو بچو ته څومره چې دنیا ښودلې ده دومره ورته اسلام ښودلی دی، څومره چې دنیا ورته ښودلې ده دومره ورته ایمان ښودلی دی، څومره چې په دنیا باندې ما ورته خپل بچي ته غصه کړو دومره ورته په ایمان باندې غصه کړې ده، دومره ورته په اسلام باندې غصه کړې ده. کومه نگرانی چې په دنیا کې زما او ستا خپل بچي کړو چې دنیاداری کا او دنیا کار کا، دومره نگرانی ما ورته د خپل بچي په اسلام کې کړې ده، دومره نگرانی ما ورته د بچي د ایمان کې کړې ده. کله چې نقصان وشي د دنیا څومره د خفګان اظهار ما ورته کړو چې شپې ما ورته له خوب ناراضي، دومره چې د اسلام او د ایمان نقصان شوی دی. آیا مونږ دومره پریشانی کړې ده چې ما ورته له شپې خوب نه راغلی؟ په دې ټیم کې خو یې الله ته سپارو، په دې ټیم کې خو وایو چې الله هدایت کوونکی دی. چې په اسلام معامله کې الله ته سپاري، دنیا معامله کې هم چاته وسپاره، الله ته وسپاره. دا داسې خبرې دي چې سختې به یې لګي خو فایده به ډېرې د یاد لري، ځکه چې موږ دې ځای نه ورته لګیا یو. دا نور ټول شی نه کوئ، خو دا ډېر لوی نعمتونه دي. ایمان او اسلام دا ډېر لوی نعمت دی. سوشل میډیا مختلفو طریقو باندې دا مختلف نمونه یې دي.
پلانکای دی او فیسبوک دی او فلان څه شی دی دا دې پاره نه و جوړه چې دا نن ځوان کل که هلک دی که جنۍ دی دا څه پې کوي دا دې پاره نه و جوړه دا خو یو بل دپاره ذرایي و دا خو دې پاره جوړه ده چې زه ستا حالات نه خبر شم ته زما حالات نه خبر شي بس دې پورې محدود ده دا بل شي پاره نه و جوړه دا نن زما او ستا دا ځوان کل دا هلکان دا جنکې د زما او ستا د نبي علیه السلام د امت په دغه سوشل میډیا باندې کوم حد ته ورسید کوم حد آیا دوی ته اسلام حدود نه دی یاد دوی ته د ایمان حدود نه دی یاد هغه قدر او عزت چې ایمان او اسلام دغه هلک او جنۍ له ورکړی دی هغه قدر او عزت ته دوی اشاره ګرځولې ده هغه یې د خپو لاندې کړي دي په دغه سوشل میډیا باندې چې دا کومه بېهودي روانه ده دا دوی ځان دپاره کامیابي ګڼي دا ځان دپاره سعادت ګڼي دا ځان دپاره یو شهرت ذریعه ګڼي او دوی دا سوچ او ګمان دی چې موږ به دنیا کې ټول عمر دپاره ایساره ګو رب لا یزال په طرف باندې به نه ځو رب لا یزال وړاندې به نه ودرګو رب لا یزال به جوابده نه یو مونږ ذره ذره عمل دا نه لیکلی کېږي دا کرامن کاتبین چې ناست دي او په دغه قبر کې رب لا یزال ته ما او تا پراته شو یا په هر ځای کې ما او تا مړو شو رب لا یزال له ورشو دغه ځوان کل سره چې په سوشل میډیا باندې بې حیایۍ انتها کړې ده دوی ته دا پته نه لګي چې رب لا یزال له به زه یو سیز جواب ورکوم رب لا یزال به زه جوابده یم ما خو رب لا یزال دومره احسان یې را باندې کړی چې ایمان والے ګرځولی یم اسلام والے ګرځولی یم او کرتوت او حرکات د زما د چا دي د کفر حرکات دي زما چې کوم اهل کفر دي کوم اهل مغرب دي بربنټوب بې حیایي بې عزتي بې احترامي د بدن نمایش د خپل د عورت ښکاره کول د خپل چې څومره اسلام تعالی عزت درکړی هغه پار چوره چوره کول هغه خپو لاندې کول هیڅ کله دغه ځوان ته په ذهن کې دا رانله چې زم د ایمان والا یما زم د اسلام والا یما مال ایمان او اسلام ډیر لوی عزت او مقام را کړی دی دا یاد لره ورځ د آخرت شته رب لا یزال له به دغه ټول خلک ځي او دا زندگی را تک په نمبر باندې دی خو تک بے نمبر دی تک نه بیماری غواړي نه بوډاتوب غواړي نه غریبی غواړي نه مالداری غواړي نه دا غواړي چې زه به خامخا بوډا کېږم یا ما باندې به یو ځل بیماری راځي د هغې نه پس نه هېڅ پته نه لګي د زما او د ستا د بلاوي دا یاد لره سوچ پکار دی فکر پکار دی نن اهل ایمان اهل اسلام په کوم طرف باندې روان دي زارتا چونکه دا موضوع خو ډیره وسیع ده یو څو ډیرې ښایسته ښایسته خبرې ورته کومه د صحابه او د نبي علیه السلام ټولو نه اول ورته یو څو آیاتونه وایمه تاسو اندازه ولګوئ چې رب لا یزال ایمان او اسلام څومره خوښ دی الله څومره خوښ دی ما او تا دپاره رب لا یزال په صورت انعام کې فرمایي څومره ښکلي الفاظ یې ادا کړي دي کاش چې مؤمن مسلمان ورته د زړه په غوږو باندې غوږ کیږي او د زړه په سترګو باندې دا آیاتونه په قرآن کې وګوري الله څه فرمایي فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله جل جلاله فرمای اے مومنانو اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیانو فمن يرد الله ان يهديه الله فرمای چې چاته چې ما اراده وشي چاته چې زما د مینې اراده وشي چاته چې زما د قربت اراده وشي زه دغه انسان ته هدایت کوم الله فرمایي هدایت طریقه یې ښودلې ده هدایت ربا په کومه طریقه باندې دغه انسان ته هدایت کړي الله فرمایي یشرح صدره للاسلام دغه انسان زړه او سینه د اسلام د پاره ز کولاو کړم الله فرمایي څنګه کولاو کړم آیا دغه سی په لاس باندې کولاو کړی نه
کولاویدو مقصد دا دی چې دغه انسان په زړه کې د ایمان د اسلام مینه واچوما، په اسلام باندې ورته عمل آسان کړما، په دغه اسلام دروازه او په دغه اسلام طریقه باندې ورته هدایت نصیب شي. الله فرمایي هغه نه پس خپل قربتونه مرکوما او خپل محبتونه مرکوما. الله جل جلاله فرمایي نن وګوره چې تعالی تا اسلام سره مینه ده کنه، دا خدای پاک ستاسو سینه کو لو کړی ده. الله قرآن کې فرمایي یشرح صدره للاسلام، او بیا فرمایي ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الله فرمایي چې کوم انسان مانی خوخ، کوم انسان لز قربت محبت مینا نور کوما اغزمان لری ازما خپل ځان نخوخي، الله فرمایي دغه انسان لزه د هدایت توفیق نور کوما. بیا دا هدایت توفیق ربا څنګه نو لور کې الله جل جلاله فرمای یجعل صدره ضيقا حرجا، د دغه انسان اسلام د پاره سینه تنگ کړم. اسلام کار څنګه ور تخکاری، سخت ور تخکاری، ګیره پرېدا څنګه پرېدم، اسلام کار سخت ور تخکاری. دا سه نور چې کوم سنن دی په غیر روان شه سوچ به وکړم سخت ور تخکاری. الله فرمای دغه خلقو ته دا قرآن دی چې چا سره زد د هدایت اراده وکړما، اسلام تی سینه کولا وکړما، دا عمل وکړه ولی اسلام دی دستی کوي، دې عمل سره مینا وکړه ولی اسلام دی درستی ور سره مینا کوي، دا عمل پریک دا ولی اسلام وایي چې پریک یدا دستی پریک دی. او چې کوم یو انسان ما ځان نه لري خوخي زما ور سره قربت نه خوخ، سینه تنگ کړم اسلام د پاره، دا کار وکړه ولی اسلام وایي، دی وایي زب سوچ وکړم، دی کار نه من شو ولی اسلام وایي چې من شه، دی وایي زب سوچ وکړم، دا کار مکړه دا غلط دی، اسلام وایي چې غلط دی، دی وایي چې زب سوچ وکړم. دا یاد لره دا دلیل دی د دې خبرې چې رب لا یزال د دغه انسان دا سینه تنگ کړي ده نه دی خوخ دا انسان. نو پزان باندې یریدل پکار دی چې اسلام سره د مینه ده، اسلام ته د سینه کولاو ده. چا چې اسلام ته سینه کولاو ده رب ورته هدایت دی، چاته چې رب هدایت دی رب ور سره مینه او قربت دی. او چا چې اسلام سره مینه نشتا، ایمان سره مینه نشتا، دا نعمت ورته نعمت نخکاری. قرآن کریم دی دې ته رب هدایت نکا، رب چاته هدایت نکا، چا سینه چې اسلام د پاره تنگ کړي او چا سینه چې اسلام د پاره تنگ کړه رب فرمایي نور سره زما مینه شتا او نور سره زما قربت شتا. الله فرمایي بیا په سورۃ حجرات کې صحابه کرام اوی ته الله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. په سورۃ حجرات کې رب لا یزال صحابو ته فرمایي ګور تاسو اهل ایمان یې او تاسو اهل اسلام یې، په حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې وګور دا احسانات نه اړوي. حضور علیہ السلام مبارک مزما په دې باندې نه تنګوي چې مونږ ایمان راوړی دی زمونږ اسلام راوړی دی، دا خو ځان د پاره راوړی. ها الله څه فرمایي یو شی دی زما شکریا به ادا کوي. الله فرمایي ولی بل الله بلکې الله جل جلاله یمن علیکم احسان یې کړی پتا سو باندې، رب ورته احسان ویلی والله که په ټول عمر باندې زما استا په خله باندې راغلی دي چې ایمان او اسلامم یو نعمت دی رب ما تعالی را کړی. خو رب څه فرمایي بل الله یمن علیکم بلکې الله جل جلاله ضرور پتا سو باندې احسان کړی دی. څنګه ار باندې احسان کړی ان هداکم للایمان، تاسو هدایت یې کړی دی ایمان په طرف باندې، تاسو له ایمان در کړی دی. ان کنتم صادقین د پاره د دې چې تاسو رښتونی شئ. رب لا یزال فرمایي ما احسان اومنئ چې ما ایمان در کړی اهل ایمان مگر زولیه. حضور مبارک باندې بده خبره احسانات نه کړی نو څه شی ثابت شو؟ قرآن مونږ ته فرمایي چې اسلام احسان او نعمت دی،
ایمان احسان د رب او نعمت د رب دی. کوم خلکو چې په خپل ژوند کې چرته د ایمان متعلق دا سوچ او تصور نه کړي چې دام یو سیز دی، دام د ټولو نعمتونو دا یاد لري سره فهرست دی، یو نیک عمل د بغیر د اسلام او د ایمان نه قابل قبول نه دی. یو نیک عملم نه، دا ټولو د پاره اساس دی، دا ټولو د پاره بنیاد دی. او په دغه سورۃ حجرات کې الله جل جلاله مکه څه فرمایي؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. الله جل جلاله فرمایي اے بندگانو، رب خو تاسو د پاره ایمان خوښ کړی دی، تاسو ولی کفر په طرف باندې ځئ. ولكن الله حبب الیکم الایمان، رب تاسو لپاره ایمان خوښ کړی دی، رب تاسو لپاره اسلام خوښ کړی دی. ایمان راوړی، اسلام قبول کړی، په هغه باندې مضبوطیا باندې ودرګئ. او بیا څه فرمایي؟ وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، رب تاسو لپاره چې کوم شی بد ګڼي هغه کفر تاسو لپاره بد ګڼي، فسوق نافرمانی تاسو لپاره بد ګڼي، عصیان گناہونه کول تاسو لپاره رب بد ګڼي. لہذا کفر پرې دی، لہذا فسوق نافرمانی پرې دی، عصیان گناہونه پرې دی. ولی دا هغه سيزونه دي چې ستا ایمان کمزورې کوي، ستا اسلام کمزورې کوي، ستا رب نه لري کوي، ستا په گناہونو کې ککړ کوي، ستا عمل نامه بدرنګ کوي، ستا سیرت او کردار بدرنګ کوي. رب فرمایي دا پرې دا کزما منی زرب ما خو تا د پاره ایمان او اسلام خو کړی دی، هغه طرف تراشه او پورا په دې باندې رب فرمایي عمل وکړي. څومره ته عمل کړی؟ رب څه فرمایي بیا درېمه سپاره بالکل اینڈ آیات ته؟ ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین. الله جل جلاله دا اعلانم کړی دی کزما دا نصیحتونه وا نورید او زما دا خبرم قابل قبول ځان ته نکړي، زړه تم کوزي نکړي، ذهن تم کوزي نکړي، او اسلام بیخکندی موکړه چې دا ایمان او اسلام ډېر لوی نعمتونه دي الحمدلله، د دې بیخکندی موکړه او تاسو لاړې اسلام نه علاوه بل دین قبول ک. الله څه فرمایي؟ ک يهوديتي، ک عیسایتی، ک شرکی، ک کفری، ک بدمتی، ک هر یو سیزی. او اگر کداسی چې په یو وخت کې یهودیت او نصرانیت الله په نيز باندې داسی دینو چې خلقو بمانا او خلقو الله تقبولو اوس منسوخ دی، چې اسلام راغی ټول منسوخ دی. نو رب لا یزال په قرآن کې او فرمایل چې حضور مبارک په زمانہ کې چې کوم یو انسان بغیر د اسلام نه بل دین قبول ک، اسلام نه بغیر بل طرف تلاړ، الله فرمایي فلن يقبل من، دغه دین به دغه انسان نه زه هیڅ کله قبول نکړم. الله فرمایي وهو فی الاخرة من الخاسرین، الله فرمایي دا انسان په آخرت کې تاوانیانو نه دی، دا انسان به خاسری. بل دین زکه په همدغه درېمه سپاره کې الله بل ځای کې فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. الله فرمایي زما په نس باندې دین کوم دین دی په ادیانو کې، هغه دین د اسلام دی. الحمدلله رب لا یزال ما تعالی را کړی څومره خسته دین دی اسلام ایمان. خو کاش ما تا داسې به ووایم چې دا اسلام راته اډو بالکل هغه نعمت را تخکاری نه، ایمان راته بالکل هغه نعمت را تخکاری نه، چې دام خدای پاک جل جلاله ډیر لوی نعمت ما تعالی را کړی دی. صحابه یو مثال در کومه، خبره د مثال نه ډیره ښه واضح شي کېدای شي ما او پتا کې لږ احساس پیدا شي. ګوره صاحبانو، ایمان او اسلام د پاره درې قسمه قربانی ده. یو مثال کومله، درې قسمه قربانی ده، یا مالی قربانی ده، یا جانی قربانی ده، او یا د خپل شهوات قربانی ده. چې خپل شهوات پرې دي اسلام فالو کړي، خپل مال راوخلي چې ضرورت راشي په اسلام یې قربان کړي، خپل جان که خپلی که د بچوي جان راوخلی
او په اسلام یې قربان کړي. دا 3 قسمه قربانۍ دي اسلام دپاره، چې یو مالی ده، یو جسمانی ده بدنی، او یو دا غینه چې دی د شهواتو قربانی. دا نن سبا چې مونږ استاسو نوې کل څومره شهوات دوی په ځان باندې په زور باندې سواره کړي دي، ورنه مونږ استاسو ټول انسانان یو، مونږ د استاسو ټولو شهوات شته، داسې خو نه ده. خو یو انسان ډیر په ځان باندې سواره کړي او هغه بېهوده حرکات، نعوذ بالله من ذلک. زه به داسې وایم چې اسلام خو پرېږده، ملت کفر تر شرمګي کفر یې چې داسې اخلاق او عادات په اسلام کې نعوذ بالله تاسو خپلو بچو ته ښودلي دي. نن سبا په خدای کې نوکړه چې د مسلمان کرتوت عالم کفر ګوري، ځکه ایمان نه راوړي. هغه یې چې په نور خو سره صرف سیم ټو سیم یو، څه چې دوی کا هغه مونږ هم کړو، بس دوی لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام په جامه کې کا، او هغه کفر په جامه کې. نور خو تقریبا تاسو اعمال وګورئ، بے حیايي، بےهودي، اسلام په عمل کول، شهوات او اتباع، په هر ځای کې اسلام ترک، چې سره تنفس وای منل، دا کارونه خو کفر هم کوي. بلکې کزار ته وایم یو خبره په دې باندې خفکیږم، دا چې کوم کافران دي کنه په خدای کې نوکړه چې صرف کلمې کمای دی پکې، چې کلمه وای کنه عمل یې زما واستانه بهتر دی. دا یاد لري چې صرف کلمه وای بس، چې هغه اصل سیز دی. نور یې تاسو وګورئ مونږ او تاسو مسلمانانو په معاشره کې کوم داسې عمل دی چې د اسلام مطابق دی. خپل معاملات وګورئ، خپل شپه او ورځ وګورئ، خپل میل ملاپ وګورئ، خپل الیک سلیک وګورئ، خپل ارشه درشه وګورئ، خپل مشران وګورئ کشرانو سره، خپل کشران وګورئ مشرانو سره، والدینو سره بچي وګورئ، بچو سره والدین وګورئ. کوم داسې دا یو مثال مال مرا کا وچرته بزرګ یو دوه کسان نه، اسلام هر یو کس نه دا مطالبه کا چاته ماته یو کس وخی، یو کس به ماته نه وخی، ټول مسلمانان به داسې جوړږي، ټول مؤمنان به داسې جوړږي چې ته ماته څنګه دا یو کس خای چې وګوره فلان پتا څه شوي دي، ولې ته اسلام والا نه ته ایمان والا نه چې ته مال بل مسلمان مثال راکې، پتا څه شوي یو کس به ځان نه داسې جوړي چې بل انسان د پاره شی جوړ شي، بل انسان د پاره مثال جوړ شي. نو په دغه درې واړو باندې ته یو حدیث وایم چې پته ورته ولګي چې نن سبا زما وستا پیسې او اسلام صفا خبره ده. پیسې هغه نه وروسته بیا زما وستا بدن قرباني ده او اسلام نه، اسلام د قربان شي بدن نه. دریم لمبر زما وستا شهوت پوره کیږي په یو کار باندې، خو اسلام وایي چې دا غلطه طریقه ده. آیا ما ته خپل شهوت پریښی دی که اسلام هم پریښی دی؟ نن سبا که مال او د اسلام مقابله راشي مال هم اخیسته دی، که د جان او د اسلام مقابله راشي ځان هم ساتلی دی، که د شهوت یو کاری او اسلام ما او تا ته وایي دین چې دا مه کوه، ما او تا اسلام پرېښودی دی، خپل نفس او شهوت هم منلی ده. نو څنګه مسلمانان یو ما او تا، څنګه ایمان والا یو ما او تا؟ اول نمبر دا حدیث ورته چې کوم وایم، مشهور مؤرخ علامه ابن عساکر تاریخ دمشق دا سه ډیرو کتابو نورم ذکر کړی، په هغې کې دا حدیث مبارک واورئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. عمر فاروق فرمائی مونږ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره ناستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکم شده هغه مبارکم تشریف فرماو، نور صحابه کرام مونږ او تاسو د صحابه خالی تذکرې کو، بس خالی قصې کو، نه په عمل کې راوستل پکار دی. دا غوی زندگی ځان د پاره مشغل راکړی، د خپل لار د پاره چراغ وګرځوي، د خپل ژوند او زندګۍ د پاره د صحابو زندگی ډیوی وګرځوي، ځان د پاره رڼا کړی، هغه پسې روان شي، بغیر د هغې نه انسان کامیابېدی نشي. دا یاد لرئ. عمر فاروق فرمایي ټول صحابه ناستی، ابو بکر صدیق مبارکم ناستی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ابو بکر صدیق مبارک ناستی، یو زړه جوبه اغوستی ده، کمزورې ضعیفه، او چې په هغې کې د بټن په ځای باندې او چې په هغې کې ازغي ورکړي دي ابو بکر صدیق رضی الله عنہ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کوم خلکو چې اسلام سره مینه کړي، ایمان سره مینه کړي، ارڅی په قربان کړي، رب په ټولو خلکو کې مقدم ساتلی، رب په ټولو خلکو کې دا خلق وړاندې ساتلی. جبریل علیہ السلام اسمان ناراضی، عمر فاروق فرمای نبی علیہ السلام دی فرمایل
نن ابو بکر صدیق مبارک دا څنګه جوبه اغوستې ده الله سره جوبه غمم دی دا څنګه جوبه یا اغوستې ده دا کمزورې دا ضعیفه او دا بټونو په ځای باندې ازغي ور کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام ته فرمایي چې رب ته وایا چې دا ځکه داسې دی چې د ټول مال پیسې راخیشتې دي رب ته وایا چې ستا په رسول آقا علیه السلام او په اسلام باندې قرباني کړي ځکه داسې ناست ځکه داسې ناست دا فقیر او غریب شنن ناست دی او په بدن باندې ضعیفه جوبه او قبه ده چې کله دا خبر ورته وکړه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه خبر را طرف دا فرمایلی و چې بیا دا ورته وکړه چې رب فرمایي چې ما سلام دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما سلام پیوایا او چې هغه نه پس دریم لمبردار ته وی چې په دغه ضعیفه جوبه کې رب فرمایي چې ته ما ناراضي ما نه خوشاله هي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې اب تر تاسو کړو مخ اور واړو چې رب در باندې سلام وی ابو بکر رب فرمایي چې په دغه حالت کې ما نه خوشاله درې پیرا مبارک فرمایلی رضیت بالله یا رسول الله یو ځل نه درې ځل وایم ربا په دغه حالت کې درنه خوشاله يم په دغه حالت کې درنه خوشاله يم رب په دغه حالت کې درنه خوشاله يم چې زما مال د دې قابل شو چې ما په اسلام باندې قربان ما اسلام لورک آغا عوض و بدل یو دا سلام د رب لا یزال د طرفنا چې ما ته ملاو شو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ہوتا ما سلام وای ډیره ولی دا د اسلام د پاره قربانی او دوی په نس باندې اسلام سو ډیر لوی نعمت ډیر عظیم نعمت ځکه یې ټول مالونه صحابه کرامو په اسلام باندې قربان کړي دغه صحابه سره یو صحابي حضرت سیدنا عثمان ابن عفان یو بل صحابي راوی هغه دی نام علامہ ابن الاسیر په خپل کتاب کې او تاریخ الخلفاء کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه دا خبر ذکر کړی دا او راوی دی عبدالرحمن بن خباب رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې غزوه تبوک په موقع باندې چې هغه ته جیش العسره تنگي او د مشکل وخت لشکر دا ډیر سخت وخت یو میاشت مسافت مزل رمضان کریم سخت گرمی صحابو سره دومره اسباب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه را جمع کړ عبدالرحمن بن خباب فرمای عثمان ابن عفان هم په دغه صحابو کې ناشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر او بیا د حضور مبارک تقریر بے نظیر هغه الفاظ هغه کلمات هغه حسن او خایس هغه فصاحت او بلاغت صفا خسته خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادری دا په صدقه باندې تقریر شروع ک نبی علیہ السلام صدقه ډیر لوی شی دی صدقه چې دی دا سې دی دومره فضیلت یې دی چې که صحابه کرام غزوه تبوک د پاره چاندا ورکا چې کله یا صدقه بیان شروع ک عبدالرحمن فرمای عثمان ابن عفان لاس اوچت ک اور ته فرمای یا رسول الله زما د طرف نسل او خان د سامان نه ډک د الله د رضا لپاره سلو خان اوس وخت کې اوخ په 5-6 लाख روپے باندې دی هغه ټیم کې دینه ګرانو اوس ارزان دی الته ګرانو دینه کروڑاو روپو دا سورلی واو عربو اوخ په طرف باندې ډیر زیات رغبتو ډیر محبت به ور سره سل او خان زما د طرف نه د سامان نه ډک څه شي پاره اسلام د پاره ولی اسلام صحابو ډیر په لوی نظر باندې ورته کتلی دي ما او تا نن هیر دی عبدالرحمن فرمای مزید پیغمبر علیہ السلام په صدقه باندې تقریر وکړه نور احادیث یموي بیا عثمان ابن عفان لاس اوچت کا اور ته فرمای یا رسول الله مزید سل او خان د سامان نه ډک نور زما د طرف نه اسلام د پاره ورته 200 ازما استاد دا چند روپے سی 200 بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مزید بیان وکړه په صدقه باندې بیا عثمان ابن عفان لا سوچت کا اور ته فرمای یا رسول الله یا حبیب الله اسلام د پاره د سامان نه ډک سل او خان نور د زما د طرف نور ته فرمای 300 او خان د سامان نه ډک لدی ہوئے بالکل دا د اسلام د پاره چې مالی قربانی راغلي صحابه کرام ورستواله نه کړای ولی عظیم نعمت اور تخکار کېده او بیا چې کله مزید یا
د صدقې نور فضائل وي. عبدالرحمن فرمای دغه ټوکړه امام ترمذی روایت کړي د اخرنۍ ټوکړه چې ورته فرمای یا رسول الله دغه 300 اوخانو سره سره زر دینار نورم د عثمان رضی الله تعالی عنہ د طرف دینار بدا د سرو زرو سرو زرو زر دینار او چې کله غزر دینار پیش شو نبی علیہ السلام امام ترمذی فرمای په لاسو کې ادا سره واړولې دا سه به اډول خوشاله د وجنه او سی فرمایل بخ بخ لعثمان خوش خبری دی عثمان د پاره بیا ی دنیا مال باندې نبی علیہ السلام فرمای جنت واخیست او بیا عثمان ابن عفان ترا متوجه شو او سی ورته وی اے عثمان ابن عفان نن نفس چې هر قسمه ګناه وکړي هر قسمه نافرمانی وکړي عثمان ابن عفان تا ته دا نافرمانی اج ضرر نه رسي ورته فرمایي ولې ته پر رب نس باندې جنتی عثمان هر قسمه نافرمانی کوا هر قسمه چې هر یو سیز دا وک اج ضرر ارته نشي رسول ولې ترب جنت ته رسول ای ورته فرمایي 300 خان زر اشرفی د مبارک او په خوشاله باندې والله نن سچ قیامت پورې د دې مثال څوک نشي پیش کولای. دا اسلام سره دوی د مالی قربانی وا ولې دوی د ډېر عظیم عبادت ښکاره کېده. نن خو زما او ستا په یو ویزا باندې نعوذ بالله مونږ هم خبرېږو په یو پاسپورټ باندې ما ورته غونډ ایمان نه الته په بهر ملکونو کې خلک روان دي ویزا ورته ملو شي او نیشنلټي ورته ملو شي او ایمان پرې د عیسایت کې داخل شو ایمان پرې د مرتد شو نعوذ بالله دوی د اسلام او اسلام داسې معمولی غوندې شیخ کاری چې غوندې داسې معمولی او عام غوندې شي ایمان پرې دي اسلام پرې دي او په یو نیشنلټي باندې ارڅ تباہ او برباد کنه نعوذ بالله. شکلا جسمانی خبره خو سینکړو تعداد باندې مثالونه دي خو یو مثال لار کوم او دا مثال واوري چې دا خو مال شو بدنونه یې څومره قربان کړي. عمر فاروق په زمانہ کې صاحبانو دا خبرم علامه ابن الاسیر اسد الغابه فی معرفت الصحابه باقي کې ډیرو کتابونو نورم ذکر کړي تاریخ الخلفاء. یو صحابي دی خباب بن ارد رضی الله عنه دا عمر فاروق سره ناستو وی عمر فاروق مبارک چې هغه سره ناستو هوا رااله یا هغه ټیم کې قمیصونه داسې نو ملا یې ښکاره شوه. دا په 37 هجری کې وفات ته بیا نبی علیہ السلام باندې ډېر ګرانو خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ دا اول کې غلام او بیا آزاد شو نو چې کله ملا ښکاره شوه عمر فاروق یې دا ملا ولیده داغونه دا برس مرض غوندې سپین داغونه. خباب بن ارد ته عمر فاروق فرمایي چې دا څنګه ملا زینما الفاظ ته دی عمر فاروق ما رأيتك اليوم ظهر رجل اے خباب بن ارد والله وسپور ما د انسان داسې ملا نه لیدلې دا غنه او د سشک ورته چې عمر فاروق مبارکه دا هغه وخت د زمانه خبرې دي چې موږ رسول الله او دا سویم مسلمان دی په مسلمانانو کې شلم مسلمان دی دا خباب بن ارد رضی الله عنه دا د مکه مکرمه هغه وختو چې وسیم کله ماته کله تر یاد کړي کله بل را یاد کړ رسول الله مبارک هغه وختونه را تر یادې چې په مکه مکرمه کې دا نشانه دا د اسلام د پاره دي دا نشانه دا د ایمان د پاره دي دا نشانه چې زما کوم مالک وا ویشغه بز په اور باندې سملا علماء او څور ته فرمای خباب بن ارد تا ته پته ده چې دا اور بکوم زغار ک ورته چې قسم په خدای چې زما د بدن غړو او وازغو دغه اور مړ کړی دی زما د بدن وینو دغه اور مړ کړی دی دومره زمانه په دې باندې خپل وازګه ختم شوې ده ورته او صرف څه راته وی چې اسلام پرېدا ایمان پرېدا الله پرېدا رسول الله مبارک پرېدا وی چې تا ته پته ده ما به څور ته وی عمر فاروق وی چې ما به ورته وی چې کوي تاسو داسې قسم په خدای چې دا شیان زمونږ په زړه کې ایمان او اسلام سره نور محبت پیدا کوي چې مونږ به دا ورته وی عمر فاروق دا تا چې نن وی کنه چې ما د انسان داسې ملا نه لیدلې دغه ملا ایمان او اسلام د پاره داسې شوی ده دا دغونه د هغه د اسلام او د ایمان په پرې خودو باندې ما خوړلې دي ورته فرمایي. خو نن زمونږ او ستاسو ایمان او اسلام سره کوم تعلق هم دی ورسره او په آخر کې یو مثال د خپل د شهوت د پرې خودوم در کومه چې ما او تا یو شي سره مینې او بل طرف ته اسلامي
ما او تا چرته داسې کړي دي خدای د موږ له توفیق راکړه الله د موږ له توفیق راکړه صاحبانو دا واورئ 2-3 منټه کې دا خبره تر غونډومه خو ډېره د ایمان افروز خبره ده یو صحابي د دم علامه ابن اسیر په اسد الغابه کې نور مورخینو لیکلی ده یو صحابي دی دا غنوم د سعد ابن اسود رضی الله عنه سعد ابن اسود دا رنگ نه ډیر تورو نکاح سره ډیره مینه وا انتهایی غریب نام و نشان او نسب یا داسې خاندان یا په صحابو کې مشهور نه دی رنگ نم انتهایی تور دا مونږ تاسو چې یو چې رنگ نه ښایسته نه دی دغسې ظاهري رنگ نه تک تور نور داسې څه نسب نه مشهور نه مال دولت نه مشهور نه نکاح سره ډېر شوق او دی پاره چې زما د ایمان په نکاح سره نورم په حفاظت کې شي نبی علیہ السلام لراغی کله چې حضور مبارک لراغی ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دا سعد نه دی سعد ابن اسود یا رسول الله مبارک دله هیڅ څوک هم خزانه ورکوي ډیرو کورو له دروازو له لاړم هر سړی راته چې مونږ تاله لور ورکو ته خپل ځان ته کتلی دي هغه زمانې ټول یو خلکو یو شان لګا نن سبا زما ستا زمانه کې یا رسول الله په ډیرو دروازو باندې وګرځېدم خو ستا دغه سعد ابن اسود له هیڅ څوک خزانه ورکوي او زما د ارمان دی چې زه نکاح وکړم په عربو کې یو صاحبو عمر بن وهب الثقفي رضی الله عنه دا اوس مسلمان شو لږ غونډه ټیم یې په اسلام او په ایمان کې شو د یو لور وا حسینا جمیلا زهینا فطینا ډیره په هر صفت باندې پر او مامور لور وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی چې ګلو کړه سعد ابن اسود رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې ورشه منډه عمر ابن وهب ثقفی له ورشه داغه چې کومه لور ده هغه متاله په نکاح کې درکړه ورته وایي چې رسول الله مال په نکاح کې را کړی ده سعد ابن اسود فرمائی سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ چې زکله ورلم عمر ابن وهب تور مخامخ شوم او دا غلور خو په حسن او جمال او په ذہانت او په فطانت او په دې کې مشهور او ډېر هر لحاظ باندې خوا چې ما ورته وی چې رسول الله مبارک را لګلای ما حضور علی السلام مبارک زمانه کا ستالور سره کړی دا ورته چې زستاله لور کوم د خپل ځان ته کتلی فلان ډېر خبرې ورته وکړي بس د کورنا را واپس کا چې کله واپس شو د کور نه وته په دې وخت کې د عمر ابن وهب چې کومه بچي و ارخ کار شو هغه ورته چې بابا جانا دا چاره لګلو رسول الله را لګلو ورته فرمایي ته څنګه دا خبر ورته کړی شي आवाज یې ورته وکړي چې اے صاحبہ والد صاحب دی چې आवाज ورته وکړه چې رسول الله مبارک را لګلې دې ما ته دا نکاح قبول او منظور ده او زما خاوند دی خدای مخکې وته او د आवाज یې وانه ورید نبی علیہ السلام لاړ حضور مبارک ته فرمایي قربان عمر ابن وهب ثقفی خپل کور نه راوشړلم ورته چې ها ورته چې آو شاته پسې منډه باندې عمر ابن وهب ثقفی را روان دی نبی علیہ السلام دربار لراغی حضور مبارک ورته فرمایي چې دا کار تا داسې کړی دی ورته فرمایي او یا رسول الله ما کړی دی خو زه د خپلې غلطۍ معافي غواړم ورته فرمایي ما نه بد شوي دي ما ته عفو وکړه ما ته معافي وکړه ما د خپلې لور نکاح تاسو په خوښه باندې دغه صاحب سره کړی ده ورته فرمایي اوس راشه نن به سعد بن اسود باندې څومره خوشحالي وه چې نکاح نه کېده او بیا نکاح وشوه نکاح رسول الله وکړه او داسې زنانه سره ما نکاح وکړه څومره به خوشحاله نکاح یې وشوه د مبارک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یا رسول الله مبارک ما سره لګي روپۍ دي زه به بازار لاړ شم خپل کور والا دپاره به لګي جامې واخلم لږ به نور داسې د سنگار سامان واخلم نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې لاړ شه بازار لا مبارک فرمایي چې کله بازار لرالم خپل کور والا دپاره چې ډېر وخت پس مې دا ارمان پوره شوی او ډیر په خسته ځکه پوره شوایو او ډیر خسته شخصیت را ل پوره ک بازار کې ما आवाज واوریده چې مسلمانانو جهاد په طرف باندې راشي اسلام د پاره اے مسلمانانو ایمان د پاره راشي جهاد د پاره دا आवाज ما واوریده د مبارک فرمایي
وایي چې هغه ارڅ مشاته واچول په دغه پیسو باندې م یو اس واخیسته یو م نیزه واخیسته یو م تلوار واخیسته او خپل سر نه څادر تاو او په اس باندې کېناستم او ډایرک جهاد په طرف باندې لاړم ځکه چې اسلام आवाज راغی ځکه چې ایمان د بچېدو د پورته کېدو आवाज راغی اگر چې زما خواهش وو اگر چې زه ډېر وخت نه په انتظار وم دغه ټوله او غټه خوشحالي وه نکاح ورځ وه مبارک په اس باندې سور دی هغې طرف ته لاړ نبي علیه صلات وسلام ته معلومات نه و پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک چې کله دغه جهاد میدان له راغی صحابو دی مبارک نه پیژانده خو په یو ځای کې د سعد مبارک لاس داسې اوچت شو توره یې چلوله هغه لاس یې لږ تورو د پیغمبر علیه السلام ورته آواز وکړو یا سعد یا سعد یعنی ته ولې راغلی سعد مبارکه خدای مبارک شروع په جهاد کې رسول الله مبارک آواز یې وانه اورېده حتی تر دې پورې چې خواهش یې لاړ او اسلام دپاره یې خپل ځان قربان کړ کله چې شهید شو که نه نبی علیه صلات وسلام مبارک له ورغی او چې ورغی دا سر یې د ده راوخیسته او په غیږ کې یې ځان سره کېښود نبي علیه السلام او څه فرمایي چې د اس توره زغره دا لاړ شئ صحابو دا ویسئ او د ده چې کومه کور والا ده هغې له یې ورکړې په میراث کې ځکه چې هغې سره یې نکاح کړې وه دا مو له ورکړې او رسول الله څه ورته فرمایي ورسره دغې جینۍ پلار او مور ته دام ووایئ چې رسول الله مبارک فرمایي چې سعد مبارک له خدای پاک د ستا لور نه ښایسته به بیانې په جنت کې په نکاح باندې ورکړې ورته فرمایي دا ورته ووایي چې ستا لور نه یا ښایسته بیبي وله ورکړه حور یې وله ورکړې خدای پاک جل جلاله په نکاح کې دا هغه د دایمي د ډېر وخت خواهش چې اسلام راغی اسلام आवाज راغی د ایمان دپاره قربانۍ आवाज راغی دومره لوی لوی خواهشات صحابه کرامو څه دي هغه یې پرېښودي دي نن سبا زماو ته یو وړوکې خبره به دنیا دپاره اسلام پامال دنیا مو اخیشتی اسلام پامال مال مو اخیشتی اسلام پامال د بدن نمائش مو کړی اسلام پامال بے حیائی مو کړی اسلام پامال بے عزتی مو کړی اسلام پامال حرام مالم ګټلی اسلام پامال قطع تعلقیم کړی مونږ او تاسو کوم یو سیز او دا په تاسو ناستو خلکو کې دا سر ټیټېده او دا گریبان دا هم سوچ ته پاره یې الله سوچ ته پاره پیدا کړی چې لږ سر ټیټ که خپل گریبان کې لږ ځان سره محاسبه وکړه چې ته ایمان او اسلام والی تا څومره ایمان او اسلام فالو کړی دی دغه نعمت ته ستا په کوم قدر باندې کتلی دي صحابه خو مالم قربان کړی جانیم قربان کړی خپل شهوات هم قربان کړي ولې قیمتي ورته ښکاره کېده نو خدای خاطر وکړی اسلام ورنه ضایع نشي خدای خاطر وکړی نعوذ بالله چې ایمان ورنه ضایع نشي دنیا ادم لاړه شي دا هر څه د ختم شي خدای پاک د ما او تا ایمان او اسلام مه خرابوي دی ایمان او په اسلام باندې الله موږ له استقامت او مرګ راکړه او دا کوم سوشل میډیا باندې دا چا بچی دي دغه ته زما دا پیغام دی چې دا را منع کړئ دغه ته دین وښیئ دغه ته ایمان وښیئ دغه ته اسلام وښیئ دغه ته صراط مستقیم وښیئ قسم په خدای چې دغه هر شي له زوال شته حسن له زوال دی ځوانۍ له زوال دی مال له زوال دی بس که باقی دی رب لا یزال ذات باقی دی د رب لا یزال نوم باقی دی خدای پاک جل جلاله د مونږ او تاسو ټول که زما او ستا جسم دی که بدن دی که مال دی که شهوات دی خدای د اسلام دپاره زمونږ نه قربان کا خدای د مونږ اسلام سره مینه پیدا کا او دغه عظیم نعمت ته قدر الله تعالی زمونږ او ستاسو په سینو کې پیدا کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین